اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل قدر سامعین و ناصرین، یو بعد خوبه یو بعد صفات خی پس فطرت سوانی یو ناخ که دغه ده چې مو معاشرې کې بازار کله خونه زیاړو یو ماحولونه جوړ شده، زیاړې ډېرې زیاتې دي، خبرې سره زیاړه کوي، پلور یې زوی ته کوي، ځینې وخت کې ډېره باده خبره ده چې زوی پلور ته زیاړه کوي، یو زوی مور ته زیاړه کوي، او دوره ګنده زیاړې وي چې هغه انسان په خولې نشي خستلی. ځینې بد الفاظ هغوی خولو کې رسي، ګنده ټکي استعمالوي. چې روایاتو کې دی ډېر زیات مذمت شوی دی، حتی دینه غټ مذمت به چې وي چې سلاح اللئام قبیح الکلام، ای پست سړي د کمینه ترین سړی، پست ترین سړی یغه هتیار بد خبرې زیاړې د پست سړي کار دی چې هغه زیاړې کو، بد الفاظ استعمالوي، مور زیاړه، پلار زیاړه، ښځې زیاړه کو. حتی روایت کې شته دا د ښځو زیاړې ولته کوي، دغو په باره کې څه بقاعده دوی نطفو کې شیطان شرکت کړی دی چې دا داسې زیاړې کوي، زیاړې لیکي، زیاړې ستوي، زیاړې ټلیفون باندې کوي، زیاړې مخامخ یو بل ته کوي. داسې کسان و حتی یا څه بد بندگان د خدای هغه دي چې هغه داسې پستو کسانو سره، ذلیلو کسانو سره، زیاړو والا کسانو سره کیني. حتی شپږم امام یو ملګری دی، دوست دی، هغه چې دا چاته زیاړې وکړي، او شپږم امام آخره عمره پورې هغه سره خپله دوستي کاټ کړله، تعلق یې ورسره کاټ کو. و حتی داسې اشته چوک چې زیاړې کوي سره سلام هم ورته کوي، وریا ونه څوی داسې کسانو نه. و جهنم والا کسان هم تنگ دي داسې جهنمیانو نه چې هغه زیاړو حالت کې دنیا نه لاړ، وی هغوی خولو نه دوره بعد نجاسات خولې نه راوځي چې جهنمیان دوی هغه خولې نه چې کوم نجاسات هغه نه تنګ شوي دي، پر یادو نه کوي. ډېر ښکلی حسین روایت دی چې پیغمبر محفل دی، یو صحابي دی، هغه ته چو زیاړې وکړي، هغه صحابي غواړي چې هغه ته ریپلای د زیاړو ویر کړي، یعنی هغه غواړي ځواب کې زیاړې ورته وکړي، یعنی غواړي چې زیاړو بدلي کې زیاړې ورته وکړي. پیغمبر پاسېد و هغه ته دکا چې ایتو طرف نه ملایکه ځواب ورکوي، ته ما ورکوه، خو که بیا تی ورکوي ملایکې په ځای بیا شیطان تا ته رسي، خو چې کوم محفل ته شیطان راشي هلته زه رسول الله بیا نشته یم، یعنې که تو زیاړو بدلي کې زیاړې ورته وکړي بیا زه د نه پسې کوم، زه د سره نشته یم. یعنی دوره باد شای دی چې حتی چوک زیاړې وکړي ته زیاړو باد کې ځواب ما ورکوه. مولا امیر المؤمنین چې کله شام جنګ کې معاویه سره و هغوی طرف نه زیاړې شروع، کله چې علي علیه السلام کسانو زیاړې غوښتې څه وکړي، امیر المؤمنین ته وکړه څه د معاویه دوستانو خوی دی که ما سره وی زیاړو اجازه زه نشم درکوی تاسو ته. و حتی یا چې چوکې چو ژبې نه ډارېږي، ډار وي چېرې دا ژبه نجسه ژبه دی، غلیظه ژبه دی، زیاړو نه ډکه دی، ته چوکې ډوره سلام ورته کوي یا که نه داسې کسان چې ډوره سلام دی چېرې چې ته به څه ورته وایي، داسې کسان په باره کې شته دا جهنمیان دي. پروردګار نه دعا دی چې دغه بد صفت د زیاړو ته خو دې مونږ ورکړي، خصوصا ځنه خونې جهنم دي، خصوصا رجامو ټایم زیاړې کوي، ښځې ته زیاړه کوي، ښځه شوهر ته کوي، زامنو ته یو بل ته، دا بیا د خونې ته ملایکې نه رسي، زیاړو سي فورا بعد بیک سپورټ چې کوم کوي هغه شیطانان کوي. خونه بیا روغه خونه نه دی، هغه ادوات نه ډکه دی، هغه بېګوړیو نه ډکه دی، خبرې سره زیاړه، حسینې خبرې، درندې خبرې، خوږې خبرې، دا په کور دی موږ تاسې کوو، نه څه مثلا داسې خبرې چې هغه نه نفرت، عداوت و انسان پاس دی ورسره. که دا نکته بس آخري نکته دی چې سلاح اللئام د پسترین سړي هتیار هغه د زیاړې کوي. کوم سړي چې زیاړې کوي هغه خپل ویلیو، خپل سټیټس، خپل حیثیت وغورځولو، زیاړ والا بې دا حالت کې وي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.